دنیا دا بې وفا ښکليه ته هم پکې صحیح ده دومره خلک بې یاره دي زه هم پکې صحیح دا کلی د خدای شته لري د ستا سترګو دپاره خیر موږ د لیبنیو د غره هم پکې صحیح ما څه کړه دا دنیا یا د دنیا سره تعلق زه څو سوي آهونه خواره هم پکې صحیح ډېر ښه سیلاب یم اغستی د خلاصي سړی مې نشته او رقیبه ته یو څاڅکی اوبه هم پکې صحیح او زه هم ستا دیوانه یم ما هم مه شړله ځانه او هغه دې په تا ښه لګي ښه هم پکې صحیح وا ډېرو قدرمنو نازولو پښتونخوا پښتنو السلام علیکم امین مشال او عمران دیوانه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دي عمران دیوانه چې د کورمې د ادب خیزه پښتون خیزه پښتون پاله او ملت پاله سیمې سره تعلق ساتي په ډېره لږه موده کې په سوشل میډیا باندې د خپل زړه راښکونکي او منفرد انداز په وجه باندې یوه نامه جوړه کړې ده او دا واقعي ده چې د زړه غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي د عمران دیوانه هر کلام کې د مینې یو ډېر ښکلی زړه راښکونکی داستان بیانیږي عمران دیوانه سره یو څو خبرې هم کوو ډېره زیاته مو مننه کوو چې راته مو وخت راکړه که راته دغه ووایې چې د شعر شروعات مې کله وکړل د شعر شروعات مو کله وکړل او تر دې دمو مو څومره کلامونه لیکلي دي څه یاد شته تقریبا د شعر وړومبې ابتدا ما 2002 نه کړې ده دې نه بعد خو ما د لکه دا معلومات نشته چې ما څومره غزل دي او ما به لکه ډېر غزل لیکل هغه بیا ما دوباره دپاره لکه سایلډ ما کړل که نه هغه لکه هغه به څه لایق نه و د هغه د وینا کولو نو هغه به ما اکسپایر کړل ډېر داسې شعرونه نو اوس ما سره به که زیات هم وي نو یو کتاب شعري به هم نه وي کمه به وي دی نه ما سره ډېره کمه وي عمران دیوانه صاحب دا څه وجه ده چې لکه په لکونو مینوال مو دي په لکونو څومره چې پښتانه دي ټول مو خوښوي نو څنګه درته لګي دا خو به زه د الله تعالی شکریا ادا کړم ځکه چې هغه ما ته د خپل محنت صله راورسوله خوشحالۍ ما ته یې راکړه کومه خوشحالي چې دا مطلب کوم سړی د خپل فن متاثر شي هغه ته لکه خپله د ځان پته ولګي چې دا زما خمي ده دا زما پوره کېدل دي زه وایم چې ورسره ستاسو بل کوم کلام چې دی هغه به مو سره وورو داسې یو دوه درې کلامونه قدرمنو ته اورول غواړو نوی کلام مو څه دی نوی کلام خو ما داسې ډېر وخت وشو چې نه دی خو لکه اخري کلام ما دا لیکلی وی یو بې غیرته ته مې سر سپین کو چې وخت یې راغو په ګدړه مین شو ما به چې چاته ازارونه کول هغه سړی خو په رښتیا مین شو دا لکه څلوریزه ده دا جوړه شوې بیا دې نه اخري لاست حد کې چې کوم نظم مې لیکلی و د هغه یو څو لفظونه زه یو پښتون یم زه به څنګه خپلواکي وکړم په کوم انداز به د دنیا سره سیالي وکړم څنګه به جوړې کړم او رانې ناړېدلې کوڅې و څنګه به دې کنډر وطن کې خوشحالي وکړم دنیا ما زما ده او ما زه ورباندې نور وکړې او دا زه به څنګه د بل پنجې نه ازاد شمه لکه دا نور چې څنګه زه هم داسې ژوند تېروم او دا زه به څرنګه خاوند د خپل هیواد شمه ملا حرام لباس کې ناست د منبر د پاسه وایي ولس ته د ګناه او د ثواب خبرې او بابا لګیا دی د ټوپک په مارې لاس راکاږي او کوي بچو ته د قلم او د کتاب خبرې خپله ګټي او خپله خوري ما نه ده غوښتې او بیا هم ضرور خولې ته چې ګورم په ما اور بلیږي او که لږ هم څوک د ارتقا په لوري ګام اوچت کړي او سم د باران غوندې پرې اورم په ما اور بلیږي او څه ضرورت دی چې زما په وینو لاس ککړ کړي او زه خو د خپل ولس په خپله هم په جار وژنم اغیار دې دومره قدرې کړي چې شاباشۍ راکوي او زه یم چې رونه وژنم خویندې وژنم پلار وژنم ډېر ښه امید مې نشته د شعر خو لږ نیمګړی دی ذهني حالات لکه ټیک نه و بیا وی چې
امید مې نشته خو بیا هم په څه امید کې یم او شاړه صحرا کې د الله نه آب او ګل غواړم او څه دیوانه یم څه بې ځایه خپل منزل غواړم څه دیوانه یم او څه بې ځایه خپل منزل غواړم جی ډېر ښه ډېر ښه ډېره زیاته مو مننه کوو څومره داسې غزلې شته څومره داسې لیک شته دی چې هغې ته د کتاب ورکولو شکل هغه تاسو جوګه ګڼئ نو خوښ به کوئ چې کتاب اوس کم نوې بیا چاپ کوئ نو کتاب خو زه خوښوم چې ما کتاب د چا چاپ کړی شي خو زه به اوس هم تقریبا لا زما ذهن هم کچه دی که نه او بلکې ټایم به ما نه واخلي که نه صحیح صحیح ځکه چې دومره زر کې زه کتاب لایق نشم پاتې ما چې وړومبي ځل هم غلطي کړې نو قدرمنو تاسو د عمران دیوانه دغه خبرې واورېدې وتعز من تشاء وتذل من تشاء هغه رب چې خپل بنده له عزت ورکوي نو هغه د عمران دیوانه په شانتې وي او چې هغه په شعر او په نظم باندې دومره پوه هم لري خو د هغې باوجود عمران دیوانه وایي چې زما ذهن لا کچه دی او زه لا د دې جوګه نه یم چې زما به ګنې کتاب چاپ شي مونږ ډېر ویاړ کوو په تاسو باندې چې تاسو زمونږ تر څنګ رب مو راته دغه شانتې خوشحاله لرئ بل داسې کوم لیک چې هغه د خپرونې په دغه اختتام کې را سره شریک کړئ چې زمونږ مینوالو ته په خاصه توګه بیا ستاسو مینوالو ته نوی کلام میلاو شي نو زما یو کلام دی د هر چا خپل نظر دی وی که ما سره څوک ښه کوي نو ښه سره مه کړې خو د غوښې مې رپېږي له احسانه زمانې او په کوم لوز دی یقین وکړم او په کوم لوز دی اعتبار و ایمان نه دی خالي کړم بې ایمانه زمانې او یا ته په نه راپاسه او یا ما ورته ورپرېږده او هر څه در پورې شنه دي د خندانه زمانې واه 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته مو مننه کوو دا په دې شعرونو کې دا دونه دیوانګي او بیا د ځان دپاره د دیوانه تخلص انتخاب دا مو څنګه کړی جی دا زما اساسي پسندیده الفاظ و چې دا ما ځان عمران دیوانه عمران خان زما نامه ده پلار چې کومه نوم یې خیبرات صحیح او دیوانه زما تخلص دی ډېر زیاته مو مننه کوو قدرمنو تاسو د عمران دیوانه د دغه ښکلې خپرونې نه به خوندونه پورته کړي وي تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې راته مو وخت راکړه دا ویډیو تاسو ته په دغه خاطر باندې درښایو درته یې ریکارډ کوو چې زمونږ په دغه ټولنه کې ډېر داسې شاعران شته دي ډېر داسې هنرمندان شته دي خو د هغوی رالټول هغوی دنیا ته ښول دي موږ دغه هڅه کوو موږ دغه یو کوشش کوو چې نوې څومره زموږ سره دغه شانتې ټیلنټ دی چې هغه تاسو ته در مخامخ کو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړو خدای په امان